الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سورة العنکبوت یوشتم سپارہ اول آیات اور سورہ عنکبوت 15 آیات. سورة العنکبوت دا مکی سورت تے پنزول کی 15 اتیایم پس سورہ روم نا اور ترتیب مصحفی کی 29 یو کم دیرشم پس سورہ قصص نا. داول سورت تا ابتلاء المؤمنین د مومنانو نا امتحانات اللہ اخلی. دی صورت کے درے امتحانات ذکر کئی. یا امتحان دا نفس شپگم آیات کی ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسه. چاچ مجاہدوں کا پل نفس جہادوں کو نو فائدہ در پار دا. دویم امتحان دا مور و پلار دا طرفنا کلبا مور او پلار باندې منی کوي د مسلینا نو ای چرتا قرآن او سنت نه خلاف خبره کوي د شرک خبره کوي دین نه خلاف خبره کوي نو الله وی فلا تطیعهما ممن د دې دواړو. او دا اتم آیات کې وان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک بی علم فلا تطیعهما. درہم امتحان دا علماء سود طرفنا چاہی بتا تو وہی 1000 گناہ زمان پغاڑا اللہ وی دیو بول پبل مانی نبار کی وما هم بحاملین من خطوایاهم من شیء انهم لکاذبون. دا دروجن دی دیو بوج بل نشی اچتولے. بیا وقت امتحان بس عمرہ پدی واقعہ دا نوح علیہ السلام سوال لسم آیات کے کہ اللہ جن در کڑی نوح علیہ السلام 900 کالا مسئلہ بیان کڑی وا اور 900 کالا کی داغش پگ ملگری پیدا شیو درے زامنو درے انگیان دیوے. کیفیت دا امتحان پاہی بانے دا ابراہیم علیہ السلام واقع بیانش پارسم آیات نسلیشتم آیات پوری. اور توجہ چاہیے ابراہیم علیہ السلام اور کیا چولے ہو پختانوئی چکلا ڈیر تکلیف راشے ہو اور کہتے نولارم. بیاد لوط علیہ السلام واقع بیانی چاہی جہاد ما نفس نو کرے نو تباشیو. دا امتحاناتو وجہ ذکر کئی کہ دا اولی امتحانات اللہ اخلی. درہم آیات کے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. دیر پار امتحان اللہ اخلی چرشتینی او دروجن نہ تخکار کی چسو کا کلموی پرشتیا سرا دالا حکمون منی او سوک نہ منی. سوک رشتینی دے سوک دروجن دے.
سو که په خوله باندې منافق خکئی او عمل کې خلافی نه الله وی ذیخ کارکم چې ښکارا شي خلکو ته چې دې په دروغ باندې لګیا دی منافقت کوي. بیا یو لسم آیات کې بیا په نورو الفاظو سره داوجه ذکر کوي چې امتحان ولې راولم وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. امتحان ډیره پار راولي چې خامخا سرګندۍ الله مؤمنان او منافقان مخکې وی رښتینه او دروغجن ښکارا کوم چې خلکو ته ښکارا کوم چې دا دروغجن دی او دا رښتینه دی. دانګ یو لسم آیات کې وایي چې خلکو له ښکارا کوم الله وایي چې څوک مؤمن دی او څوک منافق دی. نننی سبق کې 15 آیات د سورې عنکبوت په دې کې امور مصلحه ذکر کړي د پاره د تثبوت. کچې څوک قرآن بیانوي د دې حق ادا کوي د خپل وس طاقت مناسب. نو چې رښتیا خبره کوي نو خلق پر خلاف کوي، خپل پر خلافي. د نبی اسلام خپل ترونه خلافو، ابو جهل ترو اخلافو هغه خلاف کولو، ابو لهب د نبی اسلام ترو هغه خلاف کولو، ابو طالب د نبی اسلام ترو هغه خلاف نه کولو، د نبی اسلام حفاظت په کولو، دا خدمت په کولو. وی ایمان نور وړي نو جهنم ته بځي. نبی اسلام خپل ترونه خلافو، دانګ استابا کله بری ترونه خلافي، کله بری رونه خلافي، کله بری خدا خلافي، که خدا بیان کوي کله به خاون خلافي. ابراهيم عليه السلام دا پلار خلافو او دا کورې شړلو په دې مسله باندې چې زمانہ کورا. د نوح علیہ السلام زوی خلافو کنعان، د لوط علیہ السلام او د نوح علیہ السلام خځې خلاف وي. ای مثلا منلا او مشرکان وي. سورہ تحریم کې دا دوالو بیان کړي د نوح علیہ السلام د خځې او د لوط علیہ السلام د خځې. لسم آیات کې کله چې خدا سمي نو کله خاون خلافي. فرعون دا خدای دعوه کړی و او خدای موحد و، ای مسله منلا. نو فرعون ظالم هغه به ظلم کولو، لاسونو خو باندې به وته میخونه ټکوال. دومره ظالمو چې خدا به اسونو پسې به وتړل راخله به. هغه آسیه بیبي هغه بیا الله ته فریاد کوي چې الله دې ظالمانو د ظلم نه مې وساتي. سورہ تحریم کې د فرعون خزا آسیه بیبي موحد وا، خان مو سره ظلمونه کول، اسونو پورې به وتړل او راخله به په خلاص خو باندې به وته میخونه ټکوال. د فرعون خزا آسیه بیبي الله ته سوال کوي، الله تعجزی کوي. سورہ تحریم دا 30 سپاره اخیره مخ یو لسم آیات کې وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا وبياني الله مثال للذين دفردا كسانو آمنوا چې مؤمنان دي. امرأة فرعون دخل فرعون
اذ قالت کله چې ویل ښځې د فرعون رب ابن لي وربا زما جوړ کې مال را انک ځان سره بیتن فی الجنت اور په جنت کې. د فرعون مسومره لوی بنگلا وا د خدای دعوی کړي وا خو آسیه بی چې موحد او هغه کور کې اطمینان نو او ی الله جنت کې را کور جوړ کې ونجنی او خلاص کما من فرعون عملی د سزا د فرعون نو د بدملای داغنا ونجنی من القوم الظالمین او خلاص کما قوم ظالمانو نو نننی سبق سورہ عنکبوت کې یو اشتمی سپاری اول آیات اور سورہ عنکبوت 15 آیات په دې کې امور مصلحه ذکر کړي چې کله امتحانات در باندې راځي تب مسله بیانې خپل بری خلافی پردی بری خلافی پراپګاندا بدر پسې کوي دروغ بدر باندې پورې کوي تهمتونه بدر باندې لګي د نبی اسلام په بیبي باندې تهمت لګول نو تبا الله تا عاجزی کې الله سره تعلق ساتيو د تعلق ساتلو غړو طریقې له طریقې ادا دي او تلما او یلک من الكتاب لولا چوي کې نشي تا د قران نو قران باندې با الله ستاسو حفاظت کوي شیطان نه بچ کېدو طریقہ او ذریعہ چې دا قران دی قران سره چې ستاسو تعلقي بیا شیطان دا اوس پتا باندې بیا نشي رسیدي. سورہ زخرف کې 15 سپارہ شپږ دې سمات کې الله وایي قرآن دې پرې خو شیطان بدر باندې مسلط کوم. 15 سپارہ سورہ زخرف آیت 36 پک دې سم ومن يعص ذکر الرحمن نقيض له شیطانا فهو له قرين. ومن يعص ذکر الرحمن او څوک چې شمکور سونه کتاب د مهربان بادشاہ نو عشاء عشاء په معنا د شمکور او عشاء عشاء په معنا دړون. ومن يعص ذکر الرحمن او څوک چې شمکور شو یاړون شو د الله کتاب نو ځان یړون کو د الله کتاب نو نو قید له شیطان مسلط وکمږه مقرر وکمږه په د باندې شیطان فولو قرین دا شیطان بلد ملګری وي. او شیطانان بیا دوه قسم دي. اتم سپاره اول مخو د اتم سپاره دویم آیات او سورۃ الانعام 12 آیات وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وكذلك همدارنگی جعلنا گرزلمگا لكل نبی نفردار یو نبی عدوا دشمنان شیاطین الانس شیطانان دا انسانانو والجن و شیطانان دا پیریانو. انسی و جنی شیطان انسانانو کم شیطانانو چرا شیطان کار کئی نو دای بدر باندې مسلط کوم او تا ته علاج کوي چې ته قران بیانې چانه سو غواړي نه د الله رضا لټه د مخلوق اصلاح لټه ډېر پر قران بیانې چې دا موحدین شي چې جنت ته لاړ شي. ډېر پر قران بیانې چې خپل اصلاح کې دا مسلمانانو مؤمنانو مسلمانانو اصلاح کې ډېر پر قران بیان چې عقیده سم شي مضبوط شي په توحید باندې. ډېر پر قران بیان چې عمل کې نبی اسلام طریقې راشي نه وستا خلاف کوي چې خلاف کوي نو تبا الله سره تعلق مضبوطه او قران باندې لولې اوتل ما او الیک من الكتاب لولا چې وای کینې شي تاسو من الكتاب القرآن واقم الصلاة او پابندی کوا د مونږ قرآن لولا خدا سے اولولا څنګه چې د دې د لوستلو حق دی قرآن لولا دا سے لولا چې څنګه د دې د لوستلو حق دی
لکه سوره بقره وګورئ آیت 121 د قران د لوستو چې څنګه حق دی هغه څه ولولا اوله سپاره سوره بقره آیت 121 یوصل یشتم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الذين كسان آتيناهم الكتاب چور کریم دیتا کتاب و قرآن یتلونه للی قرآن لرا حق تلاوته پورا لستل ددی تفسیر قرطبی معنی کئی تفسیر ماوردی معنی کئی پورا لستل څنګه دي یتبعونه حق اتباعه باتباع الاوامر والنواهی حق لستل داری کتابداری کئی دا اوامر دا الله او ځان بس کئی دا نواهی دا الله نو قرآن اولولا دا دی حق ادا کاؤ او دا ذریعہ دنیا میں گرزوا دا قرآن دا ذریعہ دنیا میں گرزوا اور دی سورہ بقرہ کی اللہ وی یو سر اختمایت کی وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَا تَشْتَرُوا او ماخلی بِآیَاتِ پایتن زمان ثَمَنًا قَلِيلًا نا دنیا لگاو پخوا بچا سامل کولو ناغی نه بسو خبرې ده نه او چې هر څه کوي نو خلک ته خبرېږي دا فیسبوک ته ناس په دې باندې ور کوي او هم خادم ټول په دې باندې په واتس اپ باندې په موبایل باندې دا بعض یو کې مجبوری شي چې ضرورت لپاره بدا ساتي لکه کته دار یو شي دوا مخونه یو سم یو الټا نو کته موبایل سم استعماله د قران درسونه پیوري تلاوتونه پیوري ترجمه پیوري خې خبره پیوري نو بیا دا نعمت ته او کنه ته بیگانی اوري د شریعت نه خلاف کارونه پیوري خبره پیوري نو بیا دا عذاب دی نو وختي می قتل نو یو کس موټر سایکل ولا ورکړی وای د تراویو کې او دا په انعام کې وته ورکو نو رشوت ته جنوم بدل کې چې دا چه پانی نو حقیقت باغی باندې نه بدلیږي نه الله وي زما دین مخرسوا زما دین خلکو تاسو بیان کوي ولا تشتروا بیااتی ثمنا قلیلا او ماخلی پاتونو زما د دنیا لگاو نو الله وی قران اولولا د دې حق ادا کا ایتلونه حق تلاوتی لولنی قران لرو پورا لسل د دې حق ادا کا ځان په پوهه کا قران الله دل را لګل دي چې ته په باندې ځان پوي کی او بیا په عمل وکي سورې سواد کې درشتم سپارہ کې آیت 29 یو کم دیرشم آیات کی وئی قرآن میں صلی اللہ علیہ گلے دے کتاب انزلناہ الیکا مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب کتاب نازم شان کتاب انزلناہ علیہ گلے منگا دلنا الیکا تاتا مبارک برکت کتاب دے د خیر نړک کتاب دے سره پر مونږه لګلې دے لیدبروا آیاته دنا پاره چې سوچو کې دی فکرو کې دی پاتونو د دې کې وليتذکر اولو الالباب او دنا پر مونږه لګلې دے چې پن واخلي نصیحت واخلي اولو الالباب خاندان دا عقلونو سوچ پکې وکا سفیانی ثوری رحمہ اللہ فرمائی انزل الكتاب لتدبر وجعلوه للتلاوہ را لگلے شیو قرآن دا پارا دا تدبر دا پارا دا سوچ و فکر چرے سوچو کی پا قرآن کی وجعلوه للتلاوہ او گرزو لدے تلاوتنو نا پارا
تلاوتونو پوری خاص کو ثواب استدا نچی نشتا خو چې ځان په پوینه کې نو عمل به څنګه کې امام ابن قیم رحم الله قصیده نونیه کې فرمایي فتدبر القرآن ان رمت الهدى فالعلم تدبر القرآن سوچ کیا په قرآن کریم کې که هدایت تدار رسول غواړي فالعلم تدبر القرآن علم چې د قرآن د سوچ تلان دي تدبر کیا په قرآن کې سوچ کیا په قرآن کې نو سورہ نساء کی بیا اللہ وی افلا یتدبرون القرآن آیا دی سوچ نہ کہیں پا قرآن کی پینزم اشپارہ سورہ نساء آیت بحثی افلا یتدبرون القرآن آیا دی سوچ نہ کہیں پا قرآن کی اور چیرا قرآن حق دی ادا نکو نو قیامت کی بنبی علیہ السلام بیستا خلاف شکایت کئی چیرا قرآن حق تے نہیں ادا کرے نور لسمہ سپارہ اول مقصور فرقان دیرشم آیت کی نبی علیہ السلام آغا شکایت دخل امتیان خلاف ذکر کی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول اویبا قیامت کی پیغمبر علیہ السلام یا ربی و رب الزمان ان قومی بشک قوم زما اتخذوا هذا القرآن نیولو دیدا قرآن مهجورا پریخیو نیولو سمطلو انکارتی ننکولو تلاوتونی کول دنیا دا پر استعمالو دو دنیا پی گتلا خد دنیا پی گتلا و روزگاری تی جو کرو کاروباری تی جو کرو نیولو خو مهجور پریخو صدا پارا چی اللہ را لگلیو نو آغا مقصد ناسلولو صدا پارا چی اللہ را لگلیو دا قرآن بارکی با اللہ تپوس کئی نبی علیہ السلام با شکایت کئی او اللہ پاک پا تپوس کئی سورہ زخرف کی پیلیشتم اشپارہ سلو اختمیات کی نبی علیہ السلام تعالی وئی تانا با تپوس کوم ستا دا امتیانا نمبر قرآن بارا کی تپوس کوم سورہ زخرف پینوشتم اسپارا آج 44 سلو سلیتم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَإِنَّهُ يَقِنًا قُرْآنٌ لَذِكْرٌ لَكَ خاخا پندو نصیحت تا دا پارا ولقومک دا پارا دا قومستا وسوف تسألون ازونے چی تپوس بکولی چی دستا سنا نبی علیہ السلام تعالی ویتا نبا تپوس کما چی تا قرآن رسول او کنا نبی علیہ السلام دا حج پا موقبانی دا عرفات پا میدان کی چی کلا دا قرآن آیات نازلی گیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نن والماتاستا نعمت پورا کو دا قرآن نزول میں پورا کو نبی علیہ السلام صحابہ کرام تا چکم موجودو آئیتا وی علا خبردار فلیبلغ الشاہد الغائب خبردار دا چکم تاسو موجودی دا غیبین اتنا قرآن ورسوی اللہ و تپوس کئی دا قرآن بارکی وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ او زو دے چی تپوس و کولی چی دستا سنا و بارد قرآن کی او سورہ حجر کی آیت بہن میں کی وئی فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اللہ قسم خری پخپل ذات باندی فَوَرَبِّكَ قسم میری پرفستا باندی لَنَسْأَلَنَّهُمْ خاقا تپوس وکمگا ددینا اجمعین دا طولنا دا قرآن بارکی دا قرآن دا کل خدا فرض ہو سورہ قصص شلم سپارکی پیزا آتی امیات کی اللہ وی وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ إِنَّ الَّذِي سورہ قصص
شلم سپارہ آیت 85 ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد یقینا هغه ذات چې فرض کړی په تا باندې قرآن او قرآن در باندې فرض کړی دی معرف القرآن لیکي شپږم جلد 670 کې یعنی د دې تلاوت در باندې فرض کړی دی د قرآن تبلیغ در باندې فرض کړی دی په قرآن باندې عمل در باندې فرض کړی دی معرف القرآن لیکي ان الذي فرض عليك القرآن یقینا هغه ذات چې فرض کړی دی په تا باندې قرآن لرادک الی معاد خا واپس پکې تعالی راو زید واپس کې دوتا الله وی اولنا قرآن سوچو کا په قرآن کې تدبر کا په قرآن کې تکلیفونه مصیبتونه برازي تبا قرآن له زور ورکه ځان په بوې لولې به بیانې عمل به کې اوتل ما او یلک من الکتاب لنا چوي کې نشي تاسو من الکتاب د قرآن نو واقم الصلاه او پابندی کوا دمونو تکلیفونه راځي مصیبتونه راځي پای باندې بس صبر کې الله نه بغواړي الله تبا جاړي صبر وکې مونږ وکې سورہ بقرہ اول سپارہ کې 15 آیات کې وایي واستعینوا بالصبر والصلاة او امداد غواړي د الله نه او صبر او په منځ سره واستعینوا بالصبر والصلاة او امداد غواړي د الله نه او صبر او په منځ سره تکلیف در باندې رالو صلات حاجت وکا منځ وکا صبر وکا منځ وکا او کنو څوک نه کوي نو مؤمنانو ته تاسو خو کوي کنه تاسو منځ کوي صلات حاجت کوي صبر کوي الله نه امداد غواړي سورہ بقرہ کې یو سل 53 آیات کې وایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا امداد غواړي د الله نه بالصبر والصلاة وصبر او پمانځ سره ان الله مع الصابرین یقینا الله سره د صبر کوونکو دی صبر کوا منځو کا الله نه وغواړه او بیا پېشمنی کی پاسا تهجد وخت کی پاسا دا ټیم کې الله نه وغواړه فرشتي راځي دا وخت کې سورہ آل عمران کې ولسم آیات کې وایي د مؤمنانو صفات کله ذکر کړي نو ولسم آیات کې وایي سورہ آل عمران دریم سپارہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار الصابرین کله خلق په دین باندې مومنان کلک وی په دین باندې په توحید باندې په قران باندې والصادقین رښتینی خلک او بیان د توحید کې مومنان رښتینی دي د الله توحید باندې د قران نه بیانې والقانتین او عاجزی کوونکی الله ته والمنفقین او خرج کوونکی په لار د الله کې والمستغفرین بالاسحار او بخنا غلطون کی دا اللہ نا وقت دا سبا کی پاسی و اللہ نا سوال کئی حدیث شریف کی راضی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے کہ آواز اللہ آواز کے پیشمنی ٹیم کی دا دنیا اسمان تراکوزی کی او آواز کے حل میں مستغفرین ایسے سوک بخنا غلطون کے کہ اللہ ایمان بخنا غوانی چیزو اللہ بخنا کما حل میں مسترزقین آیتر شکر دو خلطن کے کہ من رزق غوانی چیزو اللہ رزق کی برکت واچوما اللہ سوالنا قبلی اللہ ایمان غوانا ما تو جانا تکلیف در بانی راغو اللہ ایمان غوانا زبر سوال قبول کما شلمی سپاری اول مخا دوش پیت آیات کی ہوئی اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء اما یجیب المضطر
سوکتے چی قبلی سوال دا دعا دا پریشانا دعا قبلی دا پریشانا تا پریشان تکلیف تے در باندی مصیبت تے در باندی اللہ ایمان غوانا او زمر سوال قبول کما اما یجیب المضطر سوکتے چی سوال قبلی دا پریشانا ازا داو کلا چی غواری دا اللہ نا کلا چی شغوی اللہ تا کلا چی غواری دا اللہ نا وغوار دا اللہ نا وجارا اللہ تا اللہ تا وجارا پاسر پیسمنی ٹیم کی اللہ نا وغوارا اللہ تا وجارا منذ کا تحجد کی اللہ نا وغوارا او من اللیل فتحجد به نافلتا لکا او دا شپیا ویخوال کا تحجد کا پاسے گا غوار دا اللہ نا اللہ نو غواړه الله وی ما نو غواړه ما نو غواړه چې سوال قبول کما ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا سورہ بنی اسرائیل کی آیت 79 او کم تیم کی وی ومن الليل ودشپیا فتهجد به پس وی خالق په قرآن باندې منځ کې قرآن لنا دا سے قرآن لنا نافلت اللہ کو دا زیادتی عمل لیتا نپاناو نو دلتا وی تکلیفون مصیبتون رازی نو اللہ نو وارا اللہ تو جارا منزو کا صلاة حاجتو کا قرآن اولنا او اتلو ما اوہی لیکا من الكتاب لنا چوئی کنیسی تاتنا قرآن نا واقم الصلاة او پابندی کوا دمونا تلاوت کوا قرآن بانے زان پویا منس کوا صلاة حاجت کوا اتل ما اوحی الیکا لنا چوئی کنیسی تاتا من الكتاب دا قرآن واقم الصلاة او پابندی کوا دمونا نور تفصیل با دی باندی انشاءاللہ بیا سبا لکو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین